هم دی دا زمونږ بچي دي یقین وساته 24 غنټې موږ په دې کې وو که چېرې زه داسې زه دب شم او زه نو د دې عوامو به څه پوزیشن دي پورس تاسو لپاره به 24 غنټې انشاءالله هر وخت سرتلي کېږي او قربانۍ نه مې انشاءالله هېڅ قسمه دریغ نه کوو. زما نوم خوشیر علي دی او زه په رینجر کې ملازم وم. ما چې ړومبی واده وکړو نو هغې نه یو ماشوم پیدا شو زما چې د هغه نوم جهانګیر و. هغه بیا ما بل واده وکړو دا زوی چې وم دا زما مشر ورور د هغه نوم ظاهر شاه و هغه ته په حواله شو. نور تربیت ولا ټول هغه کړی و زه یې د څه نه خبر کړی نه وم. په ړومبی ورځ باندې هسپتال کې وفات شوه او دا ماشوم هلته هسپتال کې پاتې شو. درې ورځې پس بیا دا زما ورور لاړه مشر او ده راوسته د هسپتال نه بیا ټول تربیت زه خو په ملازمت کې وم ټول تربیت والا ده کړی دی د ده نه د سبق او د هر څه یعنې هر یو دغه یې د ده پوره کړی دی. دې وخت کې د هغه عمر تقریبا چې 24 سال دغسې به 24-23 سال به زما ظاهر شاه نوم دی. زه خپل یو سرکاري ملازم یم ډسټرکټ سیول ډیفنس آفیسر مردان او دا زما ورور دی کشر. دا واقع چې شوی دا د زوی و خو دې چې پیدا شو نو په هغه ټیم د مور چې نه وفات شوله په هسپتال کې وه. بیا موږ د دې هغه دغه شي هغه مړی م راوړو ماشوم چې په ځای باندې پاتې شو په دغه کې په هسپتال کې. بیا ورپسې په درېیم ورځ زه لاړم هسپتال ته هغه ما راوسته او چې را مې وسته بس بیا خو دې چې د بارو رینجرز کې و د یو سرکاري ملازم و دی بنو ماشوم چې هغه ما بس خپلې ښځې ته حواله کړي چې یاره بس زمونږ زوی دی دا بس ورارم دی بس زمونږ زوی شو او دې ټیمه پورې موږ د هغه تربیت وکړو او د ده روټین به دغه چې سکول ته ته کالج کې و سبق وی پی کې هغه نه چې به راغی مونځ مې وکړو ماسپښین بیا به دې مدرسې ته دا مخامخ مدرسه ده په دې کې چې به ترجمه کول او د ماسخوتن مانځه پورې به دې کې ناست وو ماښام لمونځ و مازدیګر او ماسخوتن چې دا په دې مدرسه کې کوله. نو دغه نه موږ نو خبر د دې واقع نه بس په دغه ټیم زما بل زوی د قاسم جان هغه کور ته راغی ما ته دغسې جهانګیر چاویشت هسپتال ته یې وړه موږ هم بس مانځه ته تیاری کوو مانځه ته راوتو هغه بیا کلي خلک مو ټول بس هغه موقع ته ځان موږ بس خو کلیوالو چې نه هغه بیا الله هغه چې نو زخمی چې نه هغه په دغه کې اچولې په ګاډي کې و چارسدي هسپتال ته چارسدي هسپتال ته لاړو هلته هم چې ورسېدو نو هغې ویل چې یار دی سیریس دی پېشاور ته یې ورسوې نو بیا موږ هم دغه شهنشاه راسره و د ده په موټر کې ورپسې لاړو امبولانس کې هغه او چې هلته ورسېدو بس هغه بیا تقریبا ایکسپایر شوی و ټیم پکې بیا ډېر نه و نو هغه بیا موږ واپس رالو دغه دپاره چارسدي هسپتال ته هغه سچور صاحب چې نو دیم راغلي علي اکبر خان دی نور سلیم خان دا ټول به سره نه بیا دی دغه مو کو ته پوسونه موږ ته په ټیم کې صفته نه وداسي نو بیا چې دوی د اف آی آر او دا خبرې مبرې وشولې نو موږ بیا په ټیم هم موږ اف آی آر کې بیا دغه ونه کړو ځکه چې موږ ته پته نه و موږ بیا څنګه دوی ګناه پکې څوک راونه نیسو نو بیا موږ هغې نه وروسته بیا چې ښه معلومات وکړل نو موږ ته خپل دښمن چې نه راته معلوم شو لکه موږ ته خو خپل دغه نو معلوم موږ چې کیس چا کړی دی دښمن راته نو معلوم نو موږ اف آی آر وکړو د نامعلوم خلاف نو هغه بیا زموږ تاڼې والا چې علي اکبر خان دی او د دې ټول سټاف چې و هغې خپل ښه پوره کوشش وکړو او په 24 غنټې کې دنده دی چې هغه ملزم چې هغې ګرفتار کړه او ښه صحیح ملزم و دا هم ده چې بې ګناه کس یې دغه کړی ګرفتار کړی دی او ښه خپل هغه پوره کارکردګي چې هغه ښولې نو بس موږ ته خو بیا دغه معلوم شي چې دا یاسین نومې هلک دی د مراد زوی دی د دې کلي دی په دغه کلي کې بر اوسېږي تقریبا موږ 9 کیلومیټر بره او هغه چې نو هغه دغه کړی دا جرم چې نو بس هغه کړی دی هغه هم بس دغه داسې ټلیفون هم پکې شوي دي ته دمکې هم ورکړي دي او ده ته هم ورکړي زما بل یو وراره دی الیاس هغه ته هم ورکړی وی چې داسې څه ډېر کنځلې هم کړي دي غیر اخلاقي حرکات هم کړي دي او یا بلکل دغه مور د بس په هغه ټیم پاس شوی کله چې دې پیدا شو په ټیم د مور سره ایکسپایر شوی مړه وه یا زما نوم امیر دی او دا کوم هلک چې وفات شوی دا د نوم جهانګیر دی زما ترور زوی دی دا ټایم موږ مدرسه کې سبق وویلو بار ووتلو مدرسې مخې ته کېناستو او د ځان مشغولتیا لپاره موږ لډو ګیم ولګو د مانځه انتظار هم کولو
دې کې یو کس تورو کپړو کې راغی شاه زما شاړخ نه او په جهانګیر یې ډز وکړ وتښتېدو او جهانګیر نیر ته پرېوته دغه ټایم کې بیا ما نور خلکو ته آواز وکړو هغې یې روچت کړو نیر نه او بیا هسپتال ته مې یوړو. زما نوم مشتاق دی او د وردګې اوسېدونکی یم. دا کوم چې وفات شي دا ستاسو دا مې ملګری دی د وړوکوالي ملګری مې. هغه بل کوم چې هغه بل خو زما د سکول د اړه ملګری بس هغه بیا کالج ته چې شروع شو نه بل کالج ته لاړو موږ بل ته لاړو. دا څنګه تعلق دا چې کومه وشته ما سره خو ډېر ښه تعلق خو دغه جی جان را سره نور بس دلته کې ما سره په دغه کې کلینیک کې شاګرد او دې باغ بس ما خام راتلو او به بوتلو چې دا ډېر خلک او دا چاته تیزه خبر هم چاته نه کړی بس خپل کار سره کار مدرسه مونځ او بس کور سبق پیوي بس دا سبق نه چې وروته بس بیا بدغلته ناس ته مونځ انتظار به کول چې مونځ به کو ډایرکټ په کور ته رالو. دا کوم قاتل چې دی باندې ډېر راتل ارو پسې براتلو جی تاسو را ملاوي ته زه دکان کې مارور یم سره شاګرد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زه استاد شکریا ادا کوم بل د کلی خلکو موږ چې موږ سره دیم ایفورټس کړی دي دا وکو چې کلو شو دلته د شهنشاه دی یو ډیر سماجی ورکر دی هغه ماته ټلیفون کو چې دا یو قسم انسیډنټ شو زه شومو دا سلیم خان شو سیبداد خان شو دا مرزا سیک موږ لاړو ډایرکټ هسپتال ته مزان ورسولو هسپتال ته لاړو د لیکس حالات داسې نزه حالات کو نو موږ داسې مناسب نه ګڼو موږ د سپیشلی چې موږ دی ریکور شي نو د امبولانس کې واچول شو پېښور ته روان شولو بیا د موږ سره رابطه شهنشاه وکړه چې هغه لیک ایکسپایر شو شهید شولو ډي پی او سے په دې باندې نوټس واغستلو او غي اس پی انویسټیګیشن سپ ته بعد دې باره کې انډیکیشن ورکړو چې تاسو باقاعده د کې سپیشل ټیم جوړ کړئ او حمزه صاحب باقاعده موږ د پاره دی حمزه صاحب ډي اس پی صاحب ته وی او په دې کې ټیم جوړ کړو او زه شوم خپل او دا سیبداد خان شو او ما سره چې څونه دا ګنرز دی او دا مور سټاپ دی او سلیم جان خان دی زموږ ډېر غټ ایفورټس ولې چې دی خو انون فرسن خلاف دی داویداری کړې وه چې کیوس پکې معلوم نه و شپه مو وه خو بس هغه کې چې کم دی موږ ډېر خپل ایفورټس وکړو موږ پکې یو سسپیکټ سړی راوچت کړلو او هغه چې کله موږ انټاروګیشن وکړو نو هغه ټول راز موږ ته ووي او کیس موږ ډیګ آوټ کړلو او د هغه نه موږ ریکوري مو کړله باقاعده چې کم علیکه تلې امم برآمد کوته او دلته چې کوم دی هغه کنفیشن هم کړی دی بیا به عدالت کسټډي مور راغستې ده بس صاحب پیش کو عدالت ان شاء الله او داسې امید ده چې ان شاء الله الته هم کنفیشن کی او د علاقې خلکو ملوث ته پدې نو دا خو مطلب د کسټډي د انټروګیشن شروع دی او ان شاء الله چې دا خبرې نو ان شاء الله تاسو په مخ کې بیا او سره داس خو چې کوم دی د مون سره دا اونلی ون دی او بیا به چې کوم دی چې څنګه دغه تاسو په نوټس کې براولي او دا بیسیکلی وجه دا ده چې یاره دا دا خبره دی کی چې اس ام اس د کړو چې مطلب دا چې تاسو به دا کوم بیا دا ډیر خيار کس خداو چې دی هغه اس ام اس هم ټول ډیلیټ کړی وي موبایل بالکل بلینک پروت لو دی باندې انټروګیشن زموږ سلیم خان ډیر ځد دغه سړی خو په دې موږ د شک واچو چې د سمدستي موبایل هغه ډاټا د ډیلیټ کړل نو موږ ته پته ول چې د سړی کې دغه شته دی کنه خدا سي دغه شته چې د ماشوم له زنانه بل ماشوم کتل ورو باسه ترنجش پیدا تا وو چې مطلب دا چې یاره لکه داسې بوی راځي د خبر نه چیرې نو باغه وجه باندې ته دی ناخوخه وتا کندالک چې کوم ما په علاقې کې تاسو کړو ډیر شریف سړی ډیر ماشوم ډیر خولې لکه ما کوم کم از کم دلته مخبرین دي نور علاقې ته مېدین ټول هر سړی دا و چې ډیر او هر انګ اشکبارم دي ډیر زیات خلک پدې خدا خبره وشول ډیر خوشاله پدې خبره دي چې کم سړی چا دا قاتل او هغه ما خیال 24 غنټه خو لا ډیر لوی خبره ده ما خیال چې 2 غنټه بعد موږ نیولې دي 24 غنټه خو ډیر لوی خبره 2 غنټه بعد یې موږ نیولې دي او ډي پی او سے باقاعده دی و بار بار موږ سره رابطه و په ټلیفون باندې چې تاسو وایي لکه دا سړی زر زر ریکور کوي چې هر څوک چې دا سړی ډیګ آوټ کوي نو سره ډیرو عوام خو موږ سره تعاون کوي خو سپیشلی دا موږ دا و چې تاسو سره هر سړی داسې راځي دا سيزونه د پولیس کار نه دی واده چې تاسو وایي چې پولیس په کم دی دا دغه به حل کوي چې د دوه موبایل نشته د موږ سره دومره فیسیلیټي نشته کم از کم تاسو ګوره آبادی ډیره زیاته ده تاسو سره چې خو شاګاون کې څوک هم راځي باقاعده مت اطلاع کوي چې ربای دا سړی نه وي دی هغه رجسټریشن کو چې مطلب دا رجسټرډ کو بل هر یو داسې دغه سړی تاسو نه داسې مشتبه چې بای په دې لار یو پیر وړي بیا وړي بای د سکار دی ټیک شو کنه نو پاګه باندې ډیر کړي نگراني ساتي چې ربای دا سړی دی موږ ته باقاعده تانه ته اطلاع کوي ډي پی او سپ تاسو ته بار بار فیسبوک پر
پیج کولاو کړی په هغه نمبر تاسو دغه کوي خیر دی کو تاسو زموږ سره مطلب دی تاسو لکه تاسو ګورئ مونږ بیا شپه ورځ تاسو دپاره منډې وو نو د هغې نه اخر چې مونږ وایو چې انشاءالله داسې انسیډنټ کېږي چې د هغې نه مخکې د هغې روکتام وشي که نه نو چې وشي بیا به روکتام کېږي خو بیا خو هغه څیز شوي که نه نو مونږ چې تاسو ګوره نن سبا تاسو ته یې نه چېره دغه مغه داسې دا ګن بند خلک راځي که نه په علاقه کې ګرځي د ګندو خلکو سره دا ګوره یو لینک دی د دې مونږ ته انډیکیشن راکوي نشاندهي کوي چې بھائی دا کسان دي په دې کې ګرځي راګرځي د دې خلاف په موږ کاروایي کوو که نه زما جی عبدالماجد نوم دی د وردګ اوسېدونکی م د علاقې نایب ناظم یم جی زه خو لومبې د ستاسو د پولیس ډېره شکریا ادا کوم چې تاسو دومره راغلې لنډ تنګ وخت کې موږ له همدا ټیم بل جی زه د دې د جهانګیر د مشرانو په حواله کې د دوی باره کې د دې کلي باره کې به زه خبر وکړم د دوی نه داسې صحیح غلطۍ نه شوې دا مشران چې کوم دي د اکټیو زندګي دلته تېره کړې داسې سلوپاران داسې قسمه څه خبرې ترې نشته خو دا څه چې شوي دا ډېر ظلم شوی ډېر زیاتې شوی په دې موږ ډېر زیات خفه یو د علاقه پې ډېره خفه ده څه چې شي ډېر ظلم شوي باقي جی موږ د تاڼۍ شکریا ادا کوو د علي اکبر خان شکریا ادا کوو چې ډېر زر په 3 غنټو کې زمونږ دا مجرم چې کوم دی علاقې دا مجرم دی د ګرفتار کو د هغې موږ ډېر شکریا ادا کوو جی